أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل دوسل وكم بريد. سيقول السفهاء من الناس ديجنا بالباب شرودي اول آیتونو کې بل الله تعالی جواب دی او سوال ذکر کی حاصل بدای دی خلکو ویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم څخه خبر ومنو شپاړس میاشتې بیت المقدس په لمونځ کې اوس لاړو د کعبه په طرف باندې یو ځبانه سمودريږي نه آیتونو کې الله جواب وکړي د جواب حاصل لا دی لله المشرق والمغرب مشرق او مغرب دا ټول د الله اختیار کړي موږ هم د الله بندگان یو نبی صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی کله چې الله موږ له امر وکړي نو هغه شام به ګرځو شپاړس میاشتې د بیت المقدس په لمونځ کړو د الله امر اوس د کعبه په طرف باندې د الله امر دی دیگه اختلاف دی جنجال له دویم جواب ذکر کې الا لنعلم من يتبع الرسول انسان وخت معلومیږي چې امتحان کې واقع شي اوس ارسله د نبی صلی الله علیه وسلم خبره مانی لیکن کله کله الله امتحانا موږ د بیت المقدس نه کعبه په طرف باندې داخله اړو څوک یقیني مانی او څوک نه مانی یو سلسله کې بل الله دریم جواب وکي حاصل به دی چې محمد صلی الله علیه وسلم خفو الله دې د خفغان د وجه نه موږ د امر وکي ځکه الله له ډیر ګران دی نبی صلی الله علیه وسلم الله له ګران دی دا خبره نو ځکه الله ماتاو کی دین اورسه بنقلی دلایل بیان کی آخر کې به وایي چې انسانانو تورات کې مال لیکلي و چې شپاړس مې شبدا بیت المقدس په لمونځ کې به برابر شي لالا يكون للناس عليكم حجه اوس کراونه ګرځي نو خلک وایي دا اخر زمانه نبی نه دی کوم خبرې مې شکړې دي الله موږ عمل اوس کو قرباني اخر کې به وایي چې ډېر انعامات متا سمانی کړې دي خو لیکن په دې ټولو کې اساسي نعمت محمد صلی الله علیه وسلم دی لوی نعمت دی الله چې درمي کې عظیم نعمت به ترغیب ورکې صبر او صبر منزله کله چې دشمن مقابله شروع شون الله یې منځونه شروع کړي یو سلسلور 50 کې الله د شهدا او عظمت ذکر کوي چې کم سړی د الله په لار کې شهید شي الله یې د شپې سره ډېر احتیاط کوا داغه باره کې خراب خبرونه کې دا خو ژوند دي به وایي چې دنیا د ژوند امتحان ستا په بدن باندې ملګرو باندې مال باندې امتحان راشي رب تم دایت مخ سرداري مخ ویلې چې يهود ویلې دي ابراهيم عليه السلام يهودي او نصراني دي دلته وسوي چې زمونږ په نبی باندې اعتراض کوي سيقول السفهاء والله وزر دي شو بو يقمقلان من الناس يدس خلقنا يقول فعل مضارع سین د پاره د استقبال گویا کې نبی صلی الله علیه وسلم له امر د تحویل قبله نو شوی د ګرځېدو د قبله چې الله ورته مخکې وحیرا لګلې و داخله باندې زمانہ کې د شوی کلک به وشيږي دویم قول علماء ذکر کړی دا سین د پاره تاکید دی یقول کې معنا د قاله دی خلق ویلي دي سفها جمع صفی قمقل
مخکې اسباب له صفات ذکر شي او ابراهيم عليه السلام د دین مخ اړول دام قمقل توب دی دلته وسوي چې کوم سړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي دا ډېر قمقل سړی دی ولې اعتراض کوي بر باندې من الناس الله وس خلق دینو اسی جامعہ کې وشيږي د دوی د بیزتی د پاره ویل من الناس سی ویلې دي ما معنا ايو شيء کم یو شی وګرځاو د خلق ان قبلتهم د قبله د دوی نه التي هغه كانوا عليها چې پای باندې کلک ولاړو دوی د بیت المقدس سو ګور د بیت المقدس وي سو ګور د بیت المقدس وي سیدا معنا چې دا بیت المقدس دی ټیک بیت المقدس مشهور دی د دې قبله نه د اشپارس مې شې دې منځونه وکړه ولې اوس په بل طرف باندې رااله دا وجه سره كانوا عليها تعالی په دې هر کې اشاره ده د رسول الله ملګری کلک پر خبره باندې ودرېږي سس خلق نه دي چې خبره وکي عمل کې نه راولي الله وسم شاسواران دي قل سر الله جواب وکي د جواب حاصل دار چې مشرق او مغرب دا ټول د چا په اختیار کې دي د الله موږ د الله غلامان یو کله چې الله موږ له کومه خبره امر وکي موږ به منو مخکې امر کړو د بیت المقدس اوس امر کړی د کعبه غلام کې بس خبرې شاشون چرا کوي دي ته ویل چې جواب اجمالی قل ما نو يا لله المشرق والمغرب خاص الله په اختیار کې مشرق او د قشان د مغرب دی مشرق معنا زیاد راختو د انوار مغرب معنا زیاد ډوبېدو د انوار شمال او جنوب خپل راغی نو دا ټول د الله په اختیار کې دي د الله د امر برابر بچلېږي مخکې هغه امر کړي او زدا امر کړي دي کله وي مشرقین کله وي مشارق جمع مشرقین معنا د وړي چې میزان لزان لې مشارق د ار ورځ ځان لزان لا دلته عام ذکر کړو يهدي رواني من يشاء شال شو غاړي الى صراط مستقيم په طرف دني غلار باندې مزاد الله نعمت او فضل لې څوک چې بني غلار رواني د الله د خوانه نعمت په ځان باندې غړي آیات دلیل له بدی د نبی صلی الله علیه وسلم بس رواني دل بسداني غلار ده د نبی صلی الله علیه وسلم په بل تر باندې رواني دل بس تبیرا ورست آیات کې سلور خبر الله بیانې اول د نبی صلی الله علیه وسلم د امت به احترواله شدا ډېر غره امت دی قیامت کې به گواہی کوي دویم الا لنعلم الله چې امتحان په سړی نه راغلی هیڅ پته نه لګي کله کله دوست باندې امتحان الله زرا ولم لټینګ یې وکنه لري دریم وما کان الله نه دی الله چې برباد کې ایمانکم ساسو منزنا اصل کې دا جواب د سوال دی خلکو ویل چې شپاره سمې چې موږ بیت المقدس نه مونږ کړي په دې کې ډېر خلک مړ شو وفات شوی دي دې صورت حال سره الله وي هغه ټول عمل ما ځان سره ساتلې مؤمنان دی هغه اخر کې بد الله کلی صفات بیان کی وکذالک قانون الله وی واوري دقشان جعلناکم منگر زولی تاسو امتا وسطن اغه امت دل غرا امت قران کې دوی شمنګانو باندې راځي ډلا وسطن د سین فتحه وسطن امراغلی چې سین ساکن شي وسطن دا معنا غرا ابن کثیر د آیات په تشریح کې به ډیر احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم راوړي د امت په احتروالی چې ولې به احتر دي غره امت وز د غروالي وجه بیانې لتكون الله در پارا چې شي تاسو شهدا بیانون کې د دین علی الناس به خلق باندې او شي رسول الله علیکم شهیدن بتا سو بیانون کې شهدا کې دوه قول دي یو قول دنیا سره تعلق لري نبی صلی الله علیه وسلم غره دي امت مغره دي قران او سنت به خلق له دعوت بیانې وي
دې تشریح وکړي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ژوند دی امت له بیان کوو چې کله وفات شو احادیث اوس پاتې دي دین پاتې دي شهید کی معنا د بیان دویم قول دا چې د آیات د آخرت سره لګي حدیث کې راځي مشهور حدیث دی رسول الله فرمایي قیامت کې به الله دا ټول خلق راجمع کی دی قوم له وایي چې انبیاء تاسو دعوت درکړې لرو کنه انکار بو کی چې هیڅ شام دعوت نه لرا کړي انبیاء براول یې له وایي تاسو دې دعوت ورکړې کنه وی او دلیل هم سره زمون امت بګوي پیش من باندې وسوال شي چې وخت کې خطا سونه وای نوح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام عیسی علیہ السلام دی وخت کې خونه وای جواب مون سره قران مونږ لدا ویلي دي به نبی صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې غوي یو کې چې زما امت بهتره خبره کړې ده غوړه خبره کړې ده الله دا حال راوړي وما جعلنا سره جواب د دویم دا ولني سوال دویم جواب دی حاصل اداري شپانس میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو بیت المقدس لمنځو کې اوس په ایمان ځکه الله ورته چې وګرځي کعبه لا من خلق معلومه کنه څوک د نبی خبره مانی څوک نه مانی چې کوم مؤمنان دي د رسول الله سره اتباع د وجنه متصل تاو شو څوک مؤمنان نو چې شریعت شروع کړ دا څنګه دین دی کله دشي ګرځي او کله دشي ګرځي ایست الله بغاوت وکي باغین من معلومه آیات دلیل په دې چې دنیا امتحان ژوند ګوره د امتحان ژوند دی چې الله مرګیر نه انسان باندې متوجي وما جعلنا القبلة التي الله يمنع ذكر زولي قبلة كنت عليها شتولاړو باغ باندې مخکي القبلة معنا مراد بیت المقدس كنت عليها فخاف ولاړو دویم قول علماء ذکر کړی چې قبله مراد کعبه كنت خو معنا فخا ولاړو کعب زائد دی انت عليها وسورته ولاړې دا اوس شری قرا غلي خسر پاره دې ګرځول الله الا للانا ما الله دې لپاره چې معلوم کو من يتبع الرسول سوته بذلك اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ویلي بالراس والعين څنګه نبی صلی الله علیه وسلم تاو شو دین تاو شو د بدر واقعینه مخ کې رستا زوان نور صلی الله د امرو کې مجر قبال سار کې اعلان وشو مجر قبلتين لزکوي چې مخ یو طرف منځو کې پرې مانځه کې بل طرف تاو شو حدیث کې راځي څنګه نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې هم مخ راتاو شو به بس اول سب به دویم به دریم لنعلم معنا عند زمانه کې الله پويږي پھر مضارع جواب دا معنا له نو زهرا چې موږ ښکارا کو لنميز خلق له جدا کو دنیا کې الله امتحان را ولم دا خلق له بیان تشریح کوم چې څنګه خلق دي سړی خو نه معلومیږي بغیر د امتحان نه ممن دا غشان الله ينقلب على عقبيه چې ګرځي پر خپل پوند باندې دي ته ویل شي کنایه ده اراسنه خلک وي په پوند تاو شو معنا مخ واړو څوک نبی منی او څوک نه منی اوس ود آیات ساتي د دې نبی تابعداري د شاسان شنه دي شهر سره رامنډه کې وایي چې رسول نبی تابعدارم دا ډېر ګران کار دی اوس موږ اړیو دعوه کوو وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مخله راشي به الته معلومات کیږي کله به یو جواب کو چې ارداز موږ مسلک نه خلاف دی کله به چې د حدیث موږ د نظر نه خلاف دی کله به چې د حدیث باندې موږ عمل نه کوو به داخله مو سره جنجال کې شو ورته تاسو پلانین شوي د رسول الله بس روانه دل ډېر ګران کار دی و ان کان اگر کدا تحویل قبله الله وی ګران کار دی الا الذين مگر په هغه انسانانو باندې هد الله او چې الله ورته هدایت کړي دي مؤمن سړی له دین آسان دی اده نبی بس تابع نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه امر ورته وکي دا ورته وی چې بر راس ولایان بستر سترګو مونږه منو یا کانت معنا کعبه زمير راځي دی
وما كان الله سره جواب د سوال دیش پاړس مې شوګه چې د خلکو بیت المقدس نمونځ کړي مړ شي وی دی هغه د هیڅ صورت حال نه الله وی د ای خلکو د اموز ما په خپل ځمانه مې برقرار ساتلې هغه جنتین دي کنه مؤمن عمل د الله په نسبت باندې ډیر اوچت حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ظریف اندازه عمل چې مؤمنو کې الله لوی سب دی غر پاند ځای جوړ کی دومره لوی مهربان الله وما كان الله نذ الله تعالی چې برباد ځای کې ایمانکم ساسو منزنا ليذيع منا ځای کې دلته کې ایمان نه مراد د صلات منځ دی امیر المؤمنین فی الحديث امام بخاری رحمه الله هغه فرمایي چې مانځنه تعبیر په ایمان باندې وشو دلیل لبدی چې ایمان کې زیادت امراضی کمبوت کمی کې چيتيږي البحر المحيط کې ابو حیان بیان کړي مخکې چې مونږ ته بیت المقدس لمونځ کړي د ایمان د وجه نن چې دی خورا وګرځي د کعبه له د ایمان د وجه نه دا خو ایمان دی چې مونږ اړې راړې ایمان زمونږ امر دی چې مونږ له ایمان وای بس مونږ به منو چوي ویل دلته وګوره حرکت وکا ودرېګا وسوجه بیان ان شاء الله د مؤمن عمل ولې نه بربادي ان الله یقینا الله تعالی شری بالناس لرؤوف الرحیم په دې عام انسانانو باندې ډېر شفقت کوي او ډېر مهربان دی رؤوف دا من واه وړي کې بچي دی اسه قدم اخلي مور پلار د لری نور د غیګه خلاص کړي واه ورته وای چې زما غیګه لاش الله ډېر شفقت کوي رحیم مهربان د الله د رحمت وش په اسباب دی یو سبب دی مقام کې منځ کول د نبی بشروان ایدل د آیات په تشریح کې مفسرون د رؤوف پنځه معناګانې کړې دي یو معنی دا رؤوف هغه ذات لویل شي چې عمل کم کی لیکن تعالی اجر زیات درکړي یو روپۍ ولګوي پوسوا دویم قول علماء ذکر کړي رؤوف دا معنا چې کله ستا په سر باندې شاسیا کې خدا چې اسلام له کنزلو کې نیواش نم دي الله حکم علی کنزل وقلبه مطمئن بالایمان زړه کې به ایمانی ظاهری کنزل دا تعالی جایز دي څومره مهربان دي کبل ذات ویني کفر له سره رسو دریم قول علماء ذکر کړي لرؤوف دا معنا ده مونږ او تاسو په بندګۍ باندې مکلف کړیو الله خو لیکن د وسنم بار نه ده څومره بندګۍ شمن کوو هغه که دعوت دی هغه که jihad دی روزه دی تفسیر حج دا ټول موږ د وسلان دي څلورم او علماء دا ذکر کړي رؤوف هغه ذات لویل شي چې انسان سل کال کفر کې تیر کړي په صدق باندې لا اله الا الله او الله ټول ګناهونه معاف کوي څومره مینه ناکلي پنځم دا معنا چې بدن راکړې مونږ لا مال راکړې مونږ لا اولاد راکړې مونږ لا لیکن ارڅ هغه مونږ لا راکړې خو یې باوجود الله مونږ لا پېنه اجر هم راکړي مال راکړې چې الله په نامه ولګو اجر راکړي ورسره کې دریم جواب د جواب حاصل لا دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیت المقدس لمنځ کو يهودي او ملنډ شروع کړي وی خبر نه وینا وی محمد خو زموږ تابعداري وکړه د قبله کې دې چې سبا زموږ يهودیت مومني نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره سخت لګیدا دی آیتونه کې الله جواب کوي د جواب حاصل لري چې د نبی خفغان د وجنه الله یې مونږه مرو کې نبی خو الله ډېر ګران دی الله دې هغه د وجنه مونږ دا کار وکړو قد نرى یقینا لذل مونږه وقت الله وجه کا اثر د مخفي السماء په طرف د اسمان باندې په معنا یلا ګورو بجاره دي په بل معنا راځي تقلب باب تفاعل له اې د ډېر خاصیت یو خاصه په حسن کله چې دوست خپای کنه الله دا بل دوست درو ګوري نو دا غره د مخ نه معلومه شي دا سړی خپه دي څه پریشانی مصیبت راغله نبی صلی الله علیه وسلم د الله دوستو الله دې د مخله شکل من کاته دا خپو
نو بس ما امر وکي چې اے نبی ته خپای وګرځره کعبه پر وبرتا. دویم تفسیر باز علماء دا کړی وی نبی صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس په لومنس کو الله له کاته چې اوس وحراونه لګي چې د کعبه په طرف باندې وګرځه اسنه داخله اختلافونه کیږي دا څنګه نبی دی کله د شام امر او کله د شام امر دا معنا کمزوري ده. یو خدای نبی رشان سره دا مناسب ده چې عمل یو رقم ته یو کوي بل رقم. دویم د ورس آیات نه خلاف من بخامه خاړه او تا قبلتن قبله لا ترزا چې تا خوغه کړي هغه نبی ډیره خوغه کړي و. حدیث کې راځي حج له بشلاړو د منانه براغه د پاس علاقه کې مناسو کعبه له بیکاتو د سترګو نبی وخ روان وي ډېر مینه وسره و د الله د وجه. کله چې د مکه مشرکانو بار کو مخ اورواړ وی ویلې په دې ټولو کارونو کې مال ډېر محترم خاري زړه مې نه غواړي چې تانه لاړ شم لیکن دا ظالمان مې د علاقه کې نه پریدي. عیسی نبی صلی الله علیه وسلم مهاجر شو لس کال ورس الله د لس سره مجاهدینو سره را داخل کې خالد ابن ولید زبیر ابن عوام ابو عبیده ابن جراح څلور تقسیم کړو. سترګو نړۍ وخت ملاړې ملګری ویل دا ول یا رسول الله وی ویل چې کله تلم نو یواز یوم ابو بکر ما سره نن لزرع قهرمانان دي یو صحابي د زرعو کسانو زور لري به خاص کله قعقاع محمد ابن مسلمه الله وی داته چې مکعبه غواړي قبله غواړي ز تعالی امر کوم شو وګرځا السلام وروکی فولي وجهك وګرځا د خپل مخ دې شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې. حرام کې معنا د عزت مقام دی. نبی صلی الله علیه وسلم امام مشرو اول امر دروش وسم لري وحيث ما كنتم چرته شوي تاسو فولوا وجوهكم مخنواړو په طرف د کعبه مسجد حرام هر سړی د مخواړي داخل د حرم کې انسان باید دی بیت الله لمخامخي دی ملکونو کې صرف هغه جهاد مراد دی. وان الذين سر دلیل نقلی مقصد نبی له تسلی حاصل دا قسم په الله دی يهودانو سوارو لکه معلومه را چې شپاړس میشه بده شي مونږ کې بیا بری سره ګرځي خو زد دی نو زد کې راغلي دي. وان الذين يقيننا كسان اوتل الكتاب شيل ور کړی شوی دی کتاب يهودي کنه سوارا دي سيتلي کې اوتل کتاب نه مراد ناکار اهل کتاب اتینا نه مراد خو اي څوي لا يعلمون خمخات الى پتر انه الحق يقينا ګرځیدل قبله په طرف د کعبه حق دی درب د دوینا یہ اسلام حق دی یا نبی صلی الله علیه وسلم حق دی وز دوی لهرا وما الله ندى الله تعالی بغافلنا خبر عما يعملون دا عمل نشي انسانان کوي ورسات ک الله اوس بیان دی کوي جته ګور نرم نشي شي دی قبله بندگی شروع کی بندگی دا منال تم خور واړی مقصد دا چې داخلك برانرم شمن فلو براش نه آیات کله و يهود نصارا دمر عنادین دي چې د دوی ارشت امني هم ګورستا خبره نه مانی چې درڅو خالص يهودي شوی نه بل ما بین کې مران دي. ولئن اتيت الذين لا يكثراتكو کیا غشال روتل کتابه شور کړی شوی دوی له کتابه بكل آیه اره ونخا استا په حقانیت آیت المطلوبه نو ما تبعو داخل تابعداري نه کوي قبله تک سره قبله ته چې کې دې چې زو ته باز نه خراوړم دوی کې به انابتي کعبه لبرا ش الله وین راځي دوی له کعبه سره ډیر روان دي دشمنی ده. وما انت سره جواب د سوال ټیک د يهود ډیر کلک دي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم کې بس واستو به نه الله ادم چرته تابع دي نبی پر خپل دین باندې کلک ولاړ دي. وما انت بتابع نه تتابع کیدن کې قبلتهم د قبله ترې په طرف نه ورسي
دینه تعبیرو کې په فعل باندې تبعو د نبی نه تعبیرو کې په تابع اسم فاعل باندې نبی صلی الله علیه وسلم خو ډیر کلک د خپل دین کې ډیر مضبوط دی وجد اختلاف وما بعضهم ندی باج دی الله بتابعين تابع قبله د باج نور لرا نصارا و بندګیا چې کولا کوم ځای کې عیسی پیدا شوی علیه السلام يهودو په بل جانب باندې کولا بیت الصخره وس الله قانون ذکر کوي توجه دا عجیب قانون دی الله چې کله تاسو سره علم د قران او سنت موجود دی د دې باوجودم د يهودو نصارا او تابعداري تاسو وکړه لوی ظالم شوي چې هر انسان دا ولې نه دا کوملیو کامی ولا ان دا منا کچرته تابعداري وکړه احواهم د دې د خواهش يهودو خو دین نه دي نصارا خو دین نه دي غب شپ دي دین خو زمنګ دی چې اسلام دی من بعد ما جاءك اور سيدنا چې تعالی راغله دی من العلم علم د قران او سنت انك اذا لمن الظالمين يقينا تو په دې وخت کې خامخایدا غچانه شهادت نه واوړي نبی صلی الله علیه وسلم خدا کار نه کو مونږ الله امر کړی دی مونږ تاسو الله یو نه وړي ورسات کې دلیل نقلی دایات حاصل لاره دا يهود نصارا نبی صلی الله علیه وسلم د شي پیژنې لکه بچي چې پیژنې خو نه منینو ضد کې راغلي ضد ډېر بچ شه دي قران کې الله فرمایي تورات انجیل بچو دوی کاته آی کې د نبی صلی الله علیه وسلم د صفات ما ذکر کړي او چې کله د مبارک شکل لوکا د تاو شم د قصړې دیغه مفسرین نقل کړي چې عمر بن الخطاب ورغه عبد الله بن سلام لا وستا مبارک الله فرمایي چې دوی دا نبی رسې پیژنې لکه دوی چې خپل ځامن پیژنې څنګه چللې هغه ویلې عمر ځامنو کې به احتمال د غلا شته کې دې چې زنان غلا کړي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم کې د ظریف اندازه باندې شک نشته دا دومره حق نبی دی عمر د سرغونه وکړاړي د خوشحالي د وجنه کله سره د خوشحالي نه جاړي ابن قیم زاد المعاد کې لګي لس قسمه جړه دی د خوشحالي جړه دوستانه غایب دی بشیر مور پلار نه غایب دی ډیر مدبا چې د اسلام خامخ شنو ایست غیر اختیاري سترونه وکړاړي چې لکه رسول الله جعفر په وشړو کله شراغي غاړه تی واخ صدومره وشړل ملګرو لري معلومات نه کیږي چې د خیبر په فتح باندې خوشاله مو کړی سړي پر آتا کا عمر رضی الله عنه د خوشاله جړه وکړه الذين انسانان الله یاتیناهم الكتاب شمور کړي دوی له کتاب تورات انجیل زبور اتینا معنا نیکان خلق يعرفون دوی پیژنې دا نبی دا قران دا اسلام تحویل قبله کما يعرفون ابناهم لکه څنګه ځامن پیژنې نو ولی منینا الله عزت کې راغلي نیکان خلقو منو والزجر وان فريقا يقينا يودل ذا الله منهم ددينا لا يكتمون الحق خمخ حق مسله پټي وهم يعلمون او دوی کپويږي چې حق دی به مزید کې الله راغلي دي حق نه دی مقام کې نبی صلی الله علیه وسلم حق نه مراد تحویل قبله لیکن زدين دي عنادين دین الله یمخ واړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.